انتہائی معزز مخاطبینوں اور اہل حق علماء کرام، د اسلام او د معاشری د یو اهم عبادت او رکن چې هغې ته واده وایي، په هغه سلسله کې مونږ تاسو راجمع شوي یو او دا ډیره د خوشحاله خبره ده چې صداسې مسلمانان شتا، صداسې په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مین خلق شتا چې که یو طرف ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو مخالفت کیږي، نو بل طرف ته الله داسې حق پرست عوام او علما هغه پیدا کړي دي چې هغه یو عمل باندې په سنت طریقې سره عمل وکړي او معاشري ته وښيي چې الله رب العزت ته طرفنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عبادت څنګه طریقه ښودلې ده. نن مسلمان د خنوم د اسلام اخلی، لیکن زندگی اور طرز زندگی د مسلمان نه ده. مسلمان به د دوو سیزونو پابندي، د څو سیزونو به پابندي؟ د دوو. ټول توجه سره کینې، د دوو سیزونو به مسلمان پابندي. یو نمبر ایک چې د کتاب الله، د الله کتاب مسلمان به د دې پابندي، بل د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې به هم مسلمان پابندي. په خپل عقیده، په خپل عمل، په خپل معاملاتو کې، په معاشرت کې، په ژوند کې، په غم او خاده کې به د الله د کتاب او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ارشادات او د احادیث مخالفت نه کوي. دا د مسلمان انتخابي نشان دی. د هر چا ځان ځان له نشان وي، په هغې سره قوم پیژندلی شي. د مسلمان نشان دی اطیع الله و اطیع الرسول. دا د مسلمان نشان دی. او کله چې د دین یو سیزم ختمیږي، مسلمان نه پاتې کیږي. دا مولان صاحبان وی حکم چې په مشتقی باندې لګي نو مبدأ علتی د پاره د حکم، مطلب دا چې مسلمان ته مسلمان وي او مسلمان د اسلام دعوه کوي. دا غي دو سیزونه دي، اطیع الله د الله خبر منل، و اطیع الرسول او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر منل. د عقیدې نمبر راغې، د الله امنا، د رسول الله امنا. د معاملاتو مسله رااله، د الله امنا، د رسول الله امنا. د غم مسله رااله، د الله امنا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امنا. خادر رااله نو د چا به منو؟ د الله. اور بیا به چا منو؟ د رسول الله. یعنی د الله ومنا او د الله داسې ومنا چې په هغې کې طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله کا. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر د الله د کتاب تېر شوی دی او په هر فن د علومو کې الله هغه ته ډېر اوږده لاسونه ورکړي. تاریخ امام دی، نو د تفسیر امام دی، نو حدیث کې الله ډېر مهارت ورکړی دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمائی ہر دور کے د مسلمان غم و خادی، د مسلمان معاملات رہن و سہن د وقت قانون و دستور سره بدلیږي.
دیو جن اطیع اللہ اور اطیع الرسول اللہ دا مسلمان انتخابی نشان کے خود دے پتا باندے خادر آلا نن سبا خلق وی جی وی دا وعدہ چوکی دا وعدن بعد دمر اختلافات تولی جوڑی شی وی گنو وی خلق دا ہر سڑی او سوال لے چی جی وعدہ میں کویدن میں کولا خطورے او باجی او ڈول کیو دا چم اری خزی پکویدن کی جی گڑا کڑے دا سخبکان خوچا سر نو جی بیا چے کلا خپیر تکی دا دا ٹول خزی راجم شوے دیر خوشحالی و خبکان نو جی بیا چے کلا جوڑا کٹ کے دا آم جی دیر زیادہ خوشحالی و سب پریشانی نو سٹینشن نو جی بیا چے کلا دا شموش پوا اور بلتلو شمولتلو او خوشحالی وا طول خزی گڑے دے طول لکان گڑے دل ار قسم گانے مراغختے وے کیسٹے ملگولے وے ڈیگونا ملگولے ہو دیر خوشحالی وا جی وعدہ چے ہو انو دا بلا لری لری زینون مو اجلاگانم وی گڑے دول راوزتی ہو دیر تماشمو جوڑا کلے وا وی خوشحالی وا طول کلی لمو روٹیم ورکلا خوچے کلا وعدو پروگرام ختم شو میاش تیر شوا ویجی خزنوا چوڑیل وا یو انتہائی دا جنگ مشین ہو دا جنگونو یو پیکٹری وا اختلافات دی جی کم تعویز پکار دے جی وعدہ میں کڑے دے اختلافات دی جی کم زے کے خواہ عامل دے کم زے خدم کرے دے کم زے بخط تعویز ملاوی گی دا خزی زمامور سرنے لگی دا خزی میں خویندو سرنے لگی خزی میں پلار تا دوخ پیشوے دا خزی ما سرنے لگی دا خزی چم گاون کی خوی خراب دے ورطو آیا کل چتا وعدہ کو کل دے دا وعدہ افتدا کولا دا محمد مصطفیٰ دا سنت متعلق دے تپوس کڑے ہو کنا کل چی دے نکاح تڑو دا رسول اللہ مبارک دا سنت تپوس دے کڑے ہو کنا کل چی ناوی را روز خطیدہ دا پلار دا کورنا دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت تپوس دے کڑے ہو کنا ناوی چی پلار کر رالا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت تپوس دے کڑے ہو کنا کل چی دے جن تیرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا محمد مصطفیٰ دا احادیثو سرح نمائی دے حاصل کڑے ہو کنا نجینا دغی تخو نو سمو آگا ٹیم خو پیسا ہوا کنا جی رشتہ دار خپکے دل جی رونا بائیگان خپکے دل جی خوین دے خپکے دے آگا وقت دے دیل حاس ساتو نندرنا دا عرش و پرش مالک خپ دے رب العالمین درنا خپ دے چٹول مرد خپل مرضی کولا نن اللہ بطور عذاب بطور قہر ستا وعدو ستا دا پارلوئی ناسور کو روزان جنگ و جگڑی دی خواخ یو تاویزگر تروان دا خزا بل تاویزگر تروان دا خواخ یو بابا و قبر تروان دا خزا بل بابا و قبر تروان دا ولی روان دا سچل دے خواخ وی یا خدایا یا ربا دا سنگ خزر آگلے دا خو انتہائی چھوڑیل دا پا ننسا خبر جنگ واری چھ خبر کئی نسرم چے دا جنگ واری اور سڑے وی یا ربا دے خزنم اخلاص کا یا رب دا سپا غم باندے اڑے دلیم خزوی یا رب دا سنگ خواندے غٹ وجہ دارا چھ نمو دا اللہ منل او نمو دا رسول اللہ منل غٹ وجہ پا کوروانی دو کی صدا نمو دا اللہ منل او نمو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منل ودنو کے اختلافات زکوی ودنو وران زکوی چمونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے دا نگورو دا سمر خیستہ ماحول دے دا شریعت مطابق نکاح وشوا وعدہ وشوا ولیمہ وشوا علماء کرام مرالل نبور کے ٹنگ ٹکور شوی وی نبور کے خلق گڑی دلی وی خزی نبچ کم دے نور صفحاشت شوی دا اولی کلچ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جون سڑے عملی نمونہ کی کلا خپل منز دا رسول اللہ دے رشادات مطابق خپل عقیدہ دا رسول اللہ دے رشادات مطابق خپل غم دا رسول اللہ دے رشادات مطابق خپل خادیان دا رسول اللہ دے رشادات مطابق بیا دا اختلافات نرازی نن چی دا مسلمان سمر پریشان دے
څومره انتهایی په تکالیفو کې دی وجه دا ده چې مونږ قرآن او حدیث باندې خپل ژوند تېرول پرېښودي دي ته وګوره که نه د مسلمان خادی ته هسې خو چې برید تاو کې وي زه مسلمان یم هسې خو چې د اسلام خبره راشي او جي او له خیره حج مې م کړی خو چې کله د واده موقع راشي او ښځه ورته وایي چې د ګانو کیسټ راړه او ډیګونه را پیدا کا او دې اکه ټیم کې ووایي چې نه که 32 نه دا مخامخ دو ورته میډم مات کړي دا سیده او که نه ده پکار دا چې سړی په حق خبره کلک ودرېږي او وایي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت دی زه د رسول الله امت یما زه به په واده کې ګانې نه غږوم زه د محمد رسول الله امت یما زه به د خپیارتې رسمونه نه کوم زه د محمد رسول الله امت یما زه به شمې نه بلوم زه د محمد رسول الله امت یما زه به واده کې ډزې نه کوم زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی ما زه د ټول کلی جنجو زه د خپل خاندان نوجوانان د خپل کور مخې ته نه پرېږدم چې هلکان هم ورننوځي جینکې هم ورننوځي جینکې ګډېږي هلکان ورته ګوري و الله دې اتیا ځله غرق کا اسلام خو یو طرف ته کا هغه پښتو دې څه کړه هغه غیرت دې څه کو دا خو د اسلام څه کې دا خو د پښتو د غیرت هم خلاف دی نن سبا که څوک چا کره بې اجازته لړو لس ډزې په سر ولي که نه ولي نو دا تا چې ناوې دننه کور ته بوتله دا د ټول کلي جنج دننه لاړو اسلام څه کې دا خو د ستا دا پښتو خلاف ده داسې دا او که نه ده او ښځې چې ګډېږي د ټول کلي هلکان ورته په تماشي او نن سبا خو موبایل زنده باد لا یو سیسټم دی هر سړی د خپل پیج بیا لا یو چلی چې د پلانکي خور او لور ګډېږي دا یې زما د پیج نه شیر کېږي دلته خو سنا سامن دی بار کم دلتوب او د اوستوب مسلمان د اسلام په نوم باندې شروع کړی دی په کار دا ده چې دا کلی دا محله عزم وکړي چې په دې کلي او په دې محله کې واده کېږي نو انشاءالله دې ملګرو سره به موږ مشوره کوو او حق پرسته علما به راولو د چا دا عزم د لاسونه اوچت کې چې واده به د قرآن او د حدیث په رڼا کې انشاءالله الرحمن کوو په کار دا ده چې مسلمان د علمای حقو سره کینی پکار دا چې مسلمان حق دین هغه زده کړي او په هغې باندې عمل وکړي نن سبا د خلقو دا یو لویه پروپیګنډه ده و یره جي هر مولا ځان ته حق وایي موږ به حق څنګه پیژنو قرآن وایي فاسألوا اهل الذکر فاسألوا اهل الذکر اهل مضاف کړی دی ذکر ته او ذکر وایي قرآن ته کله چې مسله تپوس کې هغه علماونه تپوس کوه چې هغه د الله د کتاب علمایي او د الله د کتاب بیان کوي په تشریح د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ځکه دا یو غټ ټینشن وي کله کله سړی قرآن وایي خو یا د یو خپل تنظیم په ترجمانه کې وایي یا د یو خپل مشر په ترجمانه کې وایي یا د خپل عقلیاتو په ترجمانه کې وایي نه د الله کتاب په تشریح او په جبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې قرآن والا علما تلاش کې د هغې نه د خپل غم د خپل خادی د خپل عقیدې د خپل مونځ د خپل عمل متعلق رهنمایي حاصل کې پکار دا ده چې مسلمان د الله رب العالمین دین ته رانږدې شي او ودونو کې چې را کم ناروا کېږي کم رواجونه کېږي کمې په زول خرچې کېږي په کار دا دی چې مسلمان دومره تاوان کوي دا پیسې د الله په دین باندې ولګوه که نه ټوله شپه چې د اجواګان راوستل ودې ګډول او ټول کلی ورته په تماشه دی فایده دې څه وکړه نقصان خو دې دا وکړو چې د عرش او فرش مالک خپل الہ او رب العالمین دې خفه کو دویم نقصان دې دا وکړو چې خپلې پیسې دې بربادې کړې دریم نقصان دې دا وکړو چې د معاشرې روح دې بېدینۍ طرف ته روان کو دا متعدی گناهونه دي پکار دا دی چې مسلمان د الله رب العالمین کتاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته رانږدې شي او په دې باندې خپل ژوند تیر کړي چونکې ګرمي هم زیاته ده نو ښه به دا وي چې دې لږو خبرو باندې اکتفا وکړو الله رب العالمین دې د عمل توفیق